فتلقى نو بیا ازده کړي آدم علیه السلام من ربه د خپل ربنا کلمات یو څو کلمې. بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د قرآن پاک د ترجمې سبق نمبر 21 دی. سوره بقره شروع ده، اوله سپاره ده، څلورمه رکو ده. نن به انشاءالله مونږ 37 38 39 دا درې آیاتونه د دې به انشاءالله مونږ نن لفظي ترجمه او مختصر تفسیر کو. نو دا اول مونږ تلاوت کو، هغې نه پس به بیا ترجمه او تفسیر کو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. خجي د دې آیاتونو نه د دې درو آیاتونو نه مخکې د آدم علیه السلام واقعه شروع ده او پاغه کې آدم علیه السلام له الله پاک علم ورکو او دا علم نعمت چې دی په دې د انسان ته الله جل جلاله ور یاد کو چې ګوره ته یاد وساته ستا بابا جان لما علم ورکړو، داسې علم مې ورکړو چې بیا مې فرشتو ته حکم وکړو چې تاسو ورته د تعظیم دپاره، د احترام دپاره، د قدر دپاره، د عزت دپاره سجده وکړئ. او دویم نعمت دا چې د فرشتو نه مې اوچته مرتبه ورکړه. آدم علیه السلام ته مې نه دی ویلي چې تاسو فرشتو ته سجده وکړئ، بلکې فرشتو ته مې وویل چې تاسو آدم علیه السلام ته سجده وکړئ. دریمه خبره چې الله جل جلاله ورته بیا وفرمیل اسکن انت وزوجک الجنه، چې ته او ستا بیبي جنت کې اوسېږئ، د جنت نعمتونه استعمالوئ، خو شرط یې پکې ورته دا ولګو چې تاسو به دې ونې ته نه نږدې کېږئ. نو آدم علیه السلام مطلب داو، ما تاسو ته مخکې ویلو چې د آدم علیه السلام مطلب داو چې دا ونه دا بوټی چې دی که نه دا یو قسم بوټی دی. بس فرض که دا د جنت د پیو نیر سره بوټی دی دا بوټی او دا چې دی دې ته به نه نږدې کېږي. خو که دقه شانتې بوټی دالته کې د شرابو نیر سره یا د اوبو نیر سره یا د شاتو نیر سره دا بوټی وي نو هغه ته خوره. خو الله پاک ورته وفرمیل چې دا کم قسم بوټی دی که نه دا چې په جنت کې هر ځای کې وي ته به هغه ته نه نږدې کېږي، خورې به یې نه، ته به یې نه خورې. نو شیطان چې دی که نه بیا ورته دا چالاکي وکړله او آدم علیه السلام ته ډېر وخت پس وي چې ګوره آدم علیه السلام تا ته هغه د پیو نیر څه چې بوټی یاد کړو که نه دغه یې درته یاد کړو چې دا مه خوره، داسې چې په جنت کې نور ځای کې وي هغه خوره. خو الله پاک ورته ویلو چې دا قسم بوټی جنت کې کوم ځای کې وي ته به یې نه خورې، خو صرف اشارتن ورته ویلو چې ولا تقرب هذه الشجره، دغه بوټي ته اشاره الله پاک ورته وکړه چې دې بوټي ته به نه نږدې کېږي، نور هر څه خوره. ټیک شوه. نو هغه شانتې بوټی نورم په جنت کې وو. نو د بیا شیطان بیا ورته وي چې دا نور خوره، صرف هغې درته یاد کړو چې دغې ته به نږدې کېږه. نو دغه کې د آدم علیه السلام نه لږه دقه غلطي ده، دا ګناه نه ده، دا ته لږه غلط فهمي وشوه، لغزش ورته وایي چې دغه د آدم علیه السلام مطلب دا چې یاره دغه بوټی مه خوره او داسې چې په جنت کې نور ځایونو کې وي هغه خوره، نو دې ته غلط فهمي وایي. ټیک شوه. نو آدم علیه السلام نه دغه غلط فهمي وشوه. ګینې د پیغمبرانو نه الله پاک د پیدایش نه واخله تر د دنیا نه رخصتېدو پورې د هغه نه به ګناه نه کېږي، هغه معصوم وي، د ګناهونو نه پاک دي. ټیک شو جي. نو آدم علیه السلام ته خو الله پاک مخکې فرشتو ته ویلو چې زه آدم علیه السلام پیدا کوم او دا به په ځمکه باندې فی الارض خلیفه، په ځمکه به دا زما خلیفه وي. نو بیا الله پاک جنت ته داخل کو. نو دا خلافت خو فرشتو ته الله مخکې نه ویلو چې دا به په ځمکه خلافت کوي، په جنت کې به نه کوي. نو الله پاک ورله یو بانه لټوله
چې دا څه په طریقه اوس د دې جنت نظر وباسم د ځمکې ته کوز کوم دا خو په ځمکه زما خلافت کوي په جنت کې خو به نه کوي کنه. نو بیا آدم علیه السلام په دې طریقه باندې الله پاک ځمکې ته راولېږلو. نو آدم علیه السلام په سرندیب علاقه دا په سریلنکا کې ده په هغې کې الله پاک راکوز کو. او بیبي حوا چې ده په سعودي عرب کې چې کومه جده ده جده نو اصل کې دی ته جده وایي جده خو مشهور په جده دی. نو دا جده په عربی کې نیاته وایي نیاته. نو بیبي حوا د ټولو انسانانو نیا ده. نو هلته کې په جده کې راکوزه شوې ده. نو چې د دې هغه جده نوم کې ښودلی شوی اوسه پورې جده دی دیک شوه. نو څوک چې کله عمرې لځي یا حج لځي نو اکثر فلایټونه د جدې په ایرپورټ باندې کوزیږي. نو هلته کې الله دې موږ تاسو ته ټول بار بار را نصیب کړي. نو بیبي حوا او د آدم علیه السلام ملاقات په عرفات کې میدان عرفات کې بیا په جبل رحمت باندې شوی دی. دواړو یو بل بیا وپېژندل. نو عرفات معنا ده پیژندل. نو دغلته کې عرفات ته میدان عرفات ځکه و چې په دغه میدان کې بیبي حوا او آدم علیه السلام یو بل پیژندلی وو. نو چې کله د آدم علیه السلام نه دغه ونې وخوړه په غلط فهمۍ کې نو بیا دا کتابونه لیکلي چې 200 کاله د په دې جړا کوله او فریاد یې کولو او پښیمانه و ډېر زیات چې خدای پاک ما نه دا څه غلطي شوې خدای پاک دا ما څه کړي دي تا راته ویلي ولا تقرب هذه الشجر او ما نه بیا هم دا په غلط فهمۍ کې ما نه دا غلطي وشوله. نو خدای پاک ما اوس بیا داسې وکنه مفسرینو لیکلي چې آدم علیه السلام له بیا الله پاک نه د غوښتلو طریقه هم نه ورتلله. نو بالکل په خوله باندې ګونګ نو بیا ورته الله پاک او فرمایل چې اے آدم علیه السلام ته دا کلمات وایا. نو دلته کې وایي فتلقى آدم فتعلم آدم علیه السلام زده کړی. څه شی زده کړل؟ یو څو الفاظو د معافی غوښتلو. لکه کتابونو لیکلي یو مثال یې لیکلی و یو کس دی د هغه یو نوکر دی یو غلام دی دا هغه غلام نه څه غلطي ترې وشوه او هغه مالک ولیدو چې زما د غلام نه خو دا غلطي وشوه. اوس دا مالک د غلام ته وایي چې تا دا غلطي ولې وکړه؟ نو هغه ته پته ده چې ما نه دا غلطي وشوه خو اوس په زه څه وایم. نو بیا دا مالک د خپل غلام ته وایي ما پسې داسې ووایه چې مالکه ما نه غلطي وشوه. نو غلام ورته وایي مالکه ما نه غلطي وشوه. نو دا مالک ما نه غلطي وشوه الفاظ د مالک د خپل غلام ته وښودل. نو دقه شان الله پاک هم آدم علیه السلام ته دا الفاظ وښودل. فتلقا معنا ده دفاع معنا ده نو تلقا معنا ده زده کړه تعلم تلقنا مونږ زده کړې یا فتلقا نو زده کړې آدم علیه السلام فتلقا مونږ زده کړې چاته آدم علیه السلام ته مونږ وښودلې آدم علیه السلام ته یا فتلقى آدم بعض مفسرین وی د دې یو قسم تلاوت قرات داسم دی فتلقى آدم من ربه کلمات نو بیا به د فتلقى معنوي حاصل کړي آدم علیه السلام یو څو کلمې د خپل رب نه بیا به معنا داسې راځي. اوس دلته کې دي آدم علیه السلام بیا دغه الفاظ زده کړه د الله پاک نه. نو هغه بیا په 8مه سپاره کې په سورې اعراف کې زما په خیال چې 30 نمبر آیات دی 30 نمبر هغې کې دی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ای الله هغه کلمات دا دي کلمات د کلمتون جمع ده او کلمتون لفظ ته وایي او کلمات معنی ده الفاظ دیک شوه چې کلمتون یو لفظ ته وایي نو کلمات په بیا ډیرو الفاظو ته وایي. نو دلته کې وایي الله پاک فرمایي چې ما بیا آدم علیه السلام ته یو څو کلمې زده کړې نو هغه کلمې چې د آدم علیه السلام په ژبه جاری شوې نو فتاب علیه فقبل الله توبته الله پاک بیا د آدم علیه السلام توبه قبول کړه.
نو بیا الله پاک خو الله پاک صرف توبه قبول کړه خو بیا هغه جنت ته واپس بوندتلو الله پاک ورته فرمایل چې ته اوس په دنیا کې اوسېږي ستا به بچی کیږي هغه بچی به یو بل سره جنگ جګړه کوي یا به شیطان هغه نه غلطیان سرزد کوي هغه نه به ګناهونه کیږي بیا به هغه توبه وباسي د الفاظ سره به چې توبه وباسي زه به بیا هغه معاف کوم نو فتلقى معنا ده فا معنا ده بیا یا نو دواړه معنی کولای شي بیا معنی کولای شي او نو معنی کولای شي فتلقى بیا زدکړي بیا زدکړي فتلقى د فتعلم په معنا کې ده فتعلم معنا ده هغه زدکړي او کته وی فتعلم آدم علیه السلام زدکړي نو دغه فتعلم معنا ده زدکول او فتلقى معنا ده زدکول ٹھیک شو فتلقى نو ازدکړي آدم علیہ السلام من ربه د خپل ربنا رب ته وای پرورش کون کی ته وای او هی معنا خپل دا ها ضمیر چې کله اسم سره ولګي بیا د ها ضمیر معنا مونږ کو خپل نور اصل کې د ها معنا د هغه د دې ګول ها معنا سره هغه نو مونږ او د من معنا ده نه د من معنا ده نه رب معنا ده رب پرورش کون کې او ها معنا خپل نو مونږ به د دې معنا داسې کوي د خپل رب نه داسې معنا به کوو دا من حرف جر دی رب مضاف ته ها ضمیر مضاف الیه دی نو اول به مونږ د دې مضاف الیه معنی وکړو بیا به د دې مضاف معنی وکړو بیا به د من معنی وکړو اول به د دې ها معنی وکړو بیا به د دې رب معنی وکړو بیا به د من معنی وکړو نو د ها معنی ده د خپل او د دې رب معنی ده پرورش کوونکی یا رب او د دې من معنی ده نه نو موږ معنا داسې کوو فتلقى بیا ازدکړي آدم علیه السلام من ربه د خپل رب نه کلمات دا کلمات چې ده کنه دا د کلمتون جمع ده کلمتون یو لفظ ته وایي او دا کلمات چې ده کنه دا الفاظ ته وایي الفاظ لفظ یو ته وایي او الفاظ ډیر ته وایي الفاظ یا کلمه یوې کلمې ته وایي او کلمات ډیرو کلمو ته وایي ډیر الفاظ کلمتون یو لفظ او کلمات معنا ده ډیر الفاظ یو سو الفاظ ٹھیک شو نو دلته کې ده فتلقى بیا ازدکړي آدم علیه السلام من ربه د خپل ربنا کلمات یو سو کلمې فتابا نو هغه د تابه کې هو ضمیر دی دا تابه په اصل کې توابه په دې کې هو ضمیر دی د دې معنی ده هغه رجوع وکړه هغه توجه وکړه هغه متوجه شو ٹھیک شو یا معنی وکړه هغه توبه قبول کړه دا فتابه چې کنه دا د فقبیله په معنی کې دی فقبیله تابه په اصل کې توابه دی توابه معنی هغه توبه قبول کړه علیه د هغه یعنی د آدم علیه السلام نو فتابه نو هغه یعنی الله جل جلاله توبه قبول کړه فتابه فقبل الله الله قبول کړه علیه توبته د آدم علیه السلام فقبل الله نو الله قبول کړه توبته د آدم علیه السلام توبه نو دا داسې ملي کیږي فتاب علیه الله توبه قبول کړه علیه د علی معنا د او د هی معنا د هغه یعنی د آدم علیه السلام الله جل جلاله توبه قبول کړه علیه د آدم علیه السلام ٹھیک شو جی انه بشک هو التواب دا د مبالغی صيغه ده د ډیر زیات توبه قبلون کې انه بشک د ان معنا ده بشک د دې ها معنا ده هغه بشک هغه یعنی الله جل جلاله بشک الله جل جلاله هو التواب نو دلته دا هو ضمیرم الله جل جلاله طرف ته راجع دی او دا هو مانم د الله پاک نو دا دو ځل چې هو راشي کنه د دې معنی ده هم هغه تاکید د پاره استعماليږي یو ځل چې راشي معنی ده هغه چې دو ځل راشي نو د دې معنی هم هغه اردو کې وایي وਹੀ ٹھیک شو
انه بشک الله جل جلاله هو التواب هم هغه لوی توبه قبلون کې دی ډیر توبه قبلون کې دی الرحیم الرحیم د مبالغه صيغه د زیاتوالی معنی نه پکې په تواب کې یو دغه دی تواب دی یو تابه دی تابه معنی هغه توبه قبول کړه او تواب معنی هغه ډیر زیات توبه قبلون کې دی الرحیم معنی هغه ډیر زیات مهربان دی ٹھیک شو جی قلنا الله پاک اوس فرمایي قلنا مونږ وی قلت معنی ما وی او قلنا د نون الفنا چې ور سره لګي د دې معنی مونږ وی قل معنی اویل او نا معنی مونږه قلنا مونږ او فرمایل مونږ وی الله پاک فرمایي مونږ وی اهبطوا دا اهبط معنی را تکوشا اهبطوا معنی تاسو دوانه کوشای او اهبطوا معنی تاسو ټول کوشای په جنت کې آدم علیه السلام او بیبي حوا دودا شو او یو ور سره ابلیس شو دا درې شو د درې وانو د پاره بیا اهبطوا استعماليږي د یو آدم علیه السلام ته الله پاک چې صرف ته جنت نه کوشن بیا ورته الله پاک فرمایل اهبط تو کوشا او که بیبي حوا او آدم علیه السلام ته الله پاک فرمایل چې تاسو دوانه کوشئ نو بیا ورته فرمایل اهبطوا تاسو دوانه کوشئ خو چې کله درې شو کنه نو بیا ورته الله پاک فرمایي اهبطوا دا د دریو د پاره راځي او د دریو زرو دریو لکو د پاره 3 کروڑو د پاره بشمار د پاره بیا د اهبطوا راځي د دریو نو اخله چې تر دبره پورې چې څومره تلی شي نو ګورئ په دې کې بعض مفسرین وای الله پاک فرمایي قلنا مونږ فرمایل اهبطوا چې تاسو کوشئ تاسو ټول کوشئ نو ټول په کې څوک راغلل آدم علیه السلام بیبي حوا او ابلیس دا درې وانه پکې راغلل او د آدم علیه السلام او د بیبي حوا به تر قیامت پر څومره اولاد راځي نو هغه پکې ټول رالل چې دې ټول ته الله پاک فرمایل تاسو کوشئ منها ای من الجنه د دې منها معنا من الجنه د جنتنا تاسو ټول کوشئ من الجنه د جنتنا منها معنا د هغینا یعنی د جنتنا جميعا معنا ټول جميعا معنا سره ټول نو الله پاک فرمایي قلنا مونږ او فرمایل الله پاک فرمایي مونږ او فرمایل اهبطوا تاسو ټول کوشئ زمکه ته تاسو ټول کوشئ خکته کوشئ منها ای من الجنه د جنتنا جميعا ټول کوشئ فاما چې کنه دا په اصل کې رہے فإن جمع ما فإن او ما فإن معنا نو کچرتا د دې فا معنا نو او ان معنا کچرتا او د دې ما معنا نه ویل کیږي دا د تاکید د پاره راځي صرف د تاکید د پاره راغلی او نور د دې معنا نه کیږي نو اوس وګورئ دلته نون ساکن دی رسته میم دی نو بیا د تجوید یو قاعده ده هغه وی د نون ساکن نو رسته چې میم راشي نو دا نون په دې میم کې مدغم کنو دا بیا مونږ داسې وایو فإم ما داسې بیا وایي نو فإن ما کې معنا نو کچرتا فإما نو کچرتا یأتین راشي خامخا راشي ضرور راشي کوم تاسو ته من معنا نه او نی معنا زما طرفنا یأتین خامخا راشي کوم تاسو ته منی زما د طرفنا هدن هدایت هدن نس مراد ده هدایت څه ته وایي لار خودون کې نو دلته کې د هدایت نه مراد ده کتاب ورسول چې کتاب آسمانی کتاب هدایت ته یا رسول چې دا برازي او رسول به راضي نو رسولان بم راضي دنیا ته او کتابونه بم راضي الله پاک فرمای نو تاسو ټول کوشئ تاسو ته زما طرف نه کتابونه راضي او یا به زما طرف نه تاسو ته رسولان راضي کتابونه بم راضي او پیغمبران بم راضي رسولان بم راضي نو فمن نو چاچی تابعداري وکړه فرمانبرداري وکړه خبره ومنله هدایا زما د هدایت یعنی فآمن بی چې په ما باندې ایمان راوړو وعمل بطاعتي او زما تابعداري وکړه وعمل بطاعتي او زما تابعداري وکړه زما په ما ایمان راوړو الله پاک فرمایي او زما تابعداري وکړه نو دغه خلک به فلا خوف
نو هیڅ یره به نه وي علیهم په هغوی باندې فی الدنیا په دنیا کې ولا هم او نه به په هغوی یحزنون غم وي فی الاخرة په آخرت کې. ٹھیک شو جی. نو دلته نه بیا وره فاما نو کچرته یاتینکم زما د طرفنا یاتینکم خامخ تاسو تراشی یا تاسو ته خامخ راشی منی زما د طرفنا هدن سه هدایت سلار خودون کې. نو غلار خودون کې کتاب او رسول دا الله پاک دی انسانانو ته د آدم علی السلام په اولاد کې بیا ټیم په ټیم پیغمبران نو 314 رسولان او 1,24,000 1,40,000 یا د دینم زیات پیغمبران الله را لېږلي. نو رسول او پیغمبر کې فرق وي. دا ما تاسو ته مخکې درسونو کې ویلې خو بیا به درته انشاءالله څه وخت کې ویم. نو د رسول څه ته وایي چې الله پاک ورله کتاب او شریعت ورکړی وي او پیغمبر څه ته وایي چې کتاب او شریعت الله نه ورکړي خو پیغمبري ورکړي چې دا کم مخکې رسول دی که نه ما کتاب او شریعت ورکړی نو دغه رسول دغه چې پیغام دا خلکو ته ورسوه دغه پیغمبر وایي نبی ورته وایي نبی معنی دا خبر رسون کې او رسول معنی دا رسالت رسون کې. ٹھیک شو. ها رسول الله کتاب ورکړی وي او پیغمبر له الله کتاب نه وي ورکړی. بس د قسم دغه فرق یاد وساتئ. رسول الله کتاب ورکړی او پیغمبر له الله کتاب نه وي ورکړی. د دې رسول د کتاب تبلیغ خلکو ته کوي. ٹھیک شو. نبی له الله کتاب نه وي ورکړی. د رسول چې الله کوم کتاب ورکړي دا نبی د هغه کتاب تبلیغ خلکو ته کوي. رسول چې کنه دا رسولم وي او نبیم وي او دا نبی چې کنه دا صرف نبی رسول نه. امید د تاسو په دې پوه شوي. فاما نو کچرته یاتین خامخاراشی کوم تاسو ته نو دا به موږ داسې وایو فاما نو کچرته یاتینکم خامخا تاسو تراشی یا تاسو ته خامخاراشی منی زما طرفنا هدن سه هدایت یعنی رسول او کتاب. فمن نو چاچی تبع تابعداري وکړه خبر او منله تابعداري وکړه هدا معنا هدایت او یا معنا زما د هدایت زما د هدایت فلا خوف نو نبس يروي عليهم په هغوی په دنیا کې ولا هم يحزنون او نبس غم وی په هغوی باندې. حزن غم ته وي او خوف یری ته وي. حزن غم ته وي او خوف یری ته وي. نو فلا خوف عليهم په هغوی باندې هیڅ یره نه وي په آخرت کې او ولا هم يحزنون او نه به هغوی باندې څه غم وي نه به هغوی په آخرت کې یریږي او نه به هغوی غمجن وي. ٹھیک شو. یو ترجمه دا شو. بل راځي فلا خوف عليهم في الدنيا پاغوی په دنیا کې سیاره نه وي ولا هم يحزنون في الاخره او نه باغوی په آخرت کې غمجن وي. ٹھیک شو. نو هغه به الله د نبی تابعداري کړي الله به د سکون جون ورکړي وي الله به د اطمینان جون ورکړي وي نو په دنیا کې به پاغه هیڅ سیاره نه وي. ٹھیک شو. او ولا هم يحزنون نو هغه په دنیا کې د الله د پیغمبر او د الله د کتاب تابعداري کړی وي د الله کتاب به زده کړی وي او پاغه به ایمان وروړي او د هغه کې چې د الله کوم خبرې پاغه به عمل کړی وي او د پیغمبر اطاعت په کړی وي د نبی په طریقو به ژوند تیر کړی وي نو پاغه باندې په آخرت کې اس غم نه وي اس غم بنوي بے غم بچایان بوي او په دنیا کې به اس قسمه یاره به پینوي. ٹھیک شو. او دا وجه سره چې څوک د الله فرمان برداري کنه نو اغینا الله پاک ټینشنونه پریشانیانه غمونه تکلیفونه مرزونه د ټولو نه الله محفوظ ساتي. سکون وي ورته د زړه سکون وي ورته په اطمینان کې وي په سکون کې وي او په آخرت کې هم په مزو کې وي. اس غم به نه وي اس تکلیف به ورته نه وي اس یاره به ورته نه وي. او څوک چې د الله نافرمانی کوي په دنیا کې الله خفه کوي
مونځ پابندۍ سره 5 وخت نه کوي او دغه شانتې د قرآن تابعداري نه کوي د قرآن په احکاماتو کې قرآن کې چې الله څه نازل کړي دي په هغې عمل نه کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې ژوند نه تیری نو یاد وساتئ په دنیا کې به هم هر طرف نه گیر وي پریشانۍ به وي غمونه به وي تکلیفونه به وي او دغه شانتې د هر طرف نه یو ټینشن به وي د شپې خوبونه به نه ورځي ګولۍ به خوري د سکون او د اطمینان او د آرام دپاره بیا به هم پې عمل نه کوي وجه سره دا قرآن باندې سوچ او فکر نه کوي غور نه کوي د قرآن تلاوت نه کوي د قرآن ترجمه نه زده کوي د قرآن کې چې څه الله راکړي دي په هغې عمل نه کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو ژوند نه تیری د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سبق چې امت ته کوم سبق ورکړی په هغې عمل نه کوي نو د دغې وجې نه به په دنیا کې ښه یری به وي هر طرف نه به یریږي هر چا نه به یریږي او په آخرت کې به هغه همیشه غمجن وي خدای پاک جنت ته بزم او که جهنم ته بزم یا الله صبر سره کیږي دغه غم به ور سره پریشانی به وي ټینشن کې به وي ٹھیک شو او والذین او هغه خلق کوم چې الذی د یو کس د پاره راځي اللذان د دوه د پاره راځي الذین د ډیرو د خلکو د پاره راځي او والذین او هغه خلق کوم چې کفرو انکار وکړو کفر وکړو کفرو دا د جمع د پاره دا واو راځي ما مخکې تاسو ته په دې کې بحث کړو چې دا واو کله ګوره دا کفر معنی ده هغه کفر وکړو کفر معنی ده هغه انکار وکړو او چې کله دې سره الف ولګي کنه کفرا نو معنی ده هغه دوه کسانو کفر وکړو انکار وکړو نافرمانی د الله وکړه او چې کله دې را سره واو ولګي کنه دا څه شی کفرو نو د دې واو د راتلو د وجې نه معنی ده چې هغې ټولو انکار وکړو هغه خلک کوم چې ټولو انکار وکړو هغه ټول خلک کوم چې انکار وکړو داسې معنی وکړه والذین او هغه خلک کوم چې کفرو انکار وکړو کفر وکړو وکذبوا وګورئ دلته کې مماغه واو راغی کذبو معنی هغې ټولو دروغ وګڼل بآیاتنا آیات د آیتون جمع ده یو آیات ته آیتون وی ګورئ ورته آیتون د دې آیتون معنی ده یو آیات ٹھیک شوه او آیات معنی ده آیتونه ډیر آیتونه اوس وګورئ دا 3 آیتونه دي چې یو آیات وي مونږ وایو یو آیات دی او چې دوی نو 2 آیاتونه دي او چې ډیر وي نو مونږ وایو دا ډیر آیاتونه دي ٹھیک شو نو آیات معنی را ډیر آیاتونه او نا معنی دا زمونږه وکذبوا والذین کفروا او هغه خلک کوم چې انکار وکړو وکذبوا او هغوی دروغ وګڼل بآیاتنا زمونږ آیاتونه نو اوس وګورئ د دې نه 2 قسمه آیاتونه دي یو ته وایي تنزیلي آیاتونه تنزیلي معنی چې اسمان نه کوم آیاتونه نازل شوي یعنې دا قرآن پاک یادوي نو ګوره فتلقى آدم من ربی دا یو آیات دی او دغه دی ورپسې قلنا اهبطوا منها جميعا دا بل آیات دی نو قرآن پاک کې 6,000 او 6 آیاتونه دي 6666 آیاتونه دي نو د دې نه خو یو دغه ته تنزیلي آیاتونه وایي چې د اسمان نه کوم نازل شوي دي هغې ته تنزیلي آیاتونه وي یو تنزیهي آیاتونه دي تنزیهي آیاتونه څنګه دي تنزیهي آیاتونه معجزو ته وایي د نبی علیه السلام معجزې چې ابو جهل په لاس کې کاڼي پټ کړي او نبی علیہ السلام لراغه اے محمد ابن عبدالله کتا اووی چې زما په لاس کې چې سړي کتا اووی چې دا او دا سیز دی نو زه به په تا ایمان راوړم نو هغه کاڼو په خپل د ابو جهل په لاس کې اواز وکړو لا اله الا الله محمد رسول الله نو ابو جهل زه هغه کاڼي وغورځول او ویلې و یاره نبی علیہ السلام ته وی ته جادوګرې زما په لاس کې دی کاڼو باندې تا جادو کوي ځکه لا اله الا الله محمد رسول الله وی نو دا وګورئ دغه ته معجزه وای بل معجزه د مکې کافران ټول راغون شو نبی علیہ السلام ته وی کتا دا سپوږمۍ د ګوتې په اشاره باندې 2 ټوکړې کړه کنه نو موږ به پتا ټول به پتا باندې ایمان نو نبی علیہ السلام چې څنګه سپوږمۍ ته داسې اشاره وکړه کنه دې ته شق القمر وای نو هغه سپوږمۍ په منځ 2 شوه یو مشرق طرف ته لاړه یو مغرب طرف ته لاړه او ټوله دنیا کې تیاره شوه نو بیا دې ټولو کافرانو وی چې یاره دا خو ته غټ جادوګرې ځکه چې تا په جادو باندې دغه دا کوم سپوږمۍ د 2 کړه نو دې ته معجزه وای نو دې معجزو ته په عربی کې آیاتونه وای
نو آیاتونه دوه قسم شو. یا یو ځل نبی علیہ السلام چې اسمانونو ته لاړو د الله پاک ملاقات لا او واپس راغی نو د مکی کافرانو وی چې موږ دا نه منو، نو هغې نه انکار وکړو، دغه معجزې نه انکار وکړو. بله معجزه د نبی علیہ السلام صحابه نبی علیہ السلام سره په لار روانو، د نبی علیہ السلام د صحابو سره اوبه ختم شوي، یو صحابي سره لږې پیالې کې یو ګوټ اوبه وي، نبی علیہ السلام په هغې کې خپل ګوتې مبارک لاس مکمل کېښودو، د دې ګوتو نه چشمې جاري شوي، چینې جاري شوي، چینې. نو دغه بیله معجزه وه. نو دغه معجزو ته آیاتونه وایي په عربۍ کې، هغې ته نښې موږ وایو، معجزې ورته وایو، معجزې. او د قرآن آیاتونو ته آیاتونه وایي. نو دغه دواړه ته مراد دي. هغه خلک چې انکار یې وکړو او د قرآن آیاتونه یا د نبی علیہ السلام معجزې هغې دروغ وګڼلې، نو اولئک هم دغه خلک چې کفر یې وکړو د قرآن آیاتونه یا د نبی علیہ السلام دا معجزې دغه دروغ وګڼل، نو اولئک هم هغوی دي اصحاب النار، اور والا. دلته د اصحاب چې دی دا د صاحب جمع ده، ټیک شوه، او دا صاحب ملګري ته وایي. نو د اور ملګري، نو دلته کې به د اور ملګري معنا نه کوو، دا اصحاب چې دی که نه کله معنا د دې وي والا او نار اور ته وایي. نو اور والا دلته به موږ د دې معنا اور والا کوو، او شارټکټ موږ وایو یاره دوزخیان دي. اولئک هم دغه خلک چې انکار یې وکړو د الله د ذات نه، د توحید نه، د رسالت نه، د قرآن پاک نه، او نو دغه نه انکار وکړو او بیا د الله پاک د قرآن آیاتونه یا د نبی علیہ السلام د معجزو نه انکار وکړو، اولئک هم دغه دي اصحاب النار، دوزخیان یعنی اور والا. ٹھیک شو. نو د اصحاب معنا مونږ وکړه والا دا او نار معنا دا والا، د اصحاب معنا وکړه والا او د نار معنا وکړه اور، د اور والا. نو د اور والا خلکو ته مونږ دوزخیان وایو چې په قیامت کې به کوم اور ته ځي کنه، مونږ ورته داسې نه وایو چې یاره دا اور والا دي، مونږ هغې ته دوزخیان وایو. او چې کوم جنت والا دي کنه اصحاب الجنه، جنت والا، نو مونږ هغې ته جنت والا نه وایو، مونږ هغې ته جنتیان وایو. ٹھیک شوه. نو دا اصحاب النار لفظي معنی د اور والا، خو بیا مونږ د دې معنی کوو دوزخیان. ٹھیک شو. هم هغوی به دقه کفر والا او د الله آیاتونه د قرآن پاک او د نبی علیہ السلام معجزې دروغ ګڼل والا، هم معنا هم دغه خلک فیها په هغې کې یعنی په هغه دوزخ کې، فیها په هغې دوزخ کې، ای فی النار، د فیها معنا د فی النار، په هغه دوزخ کې خالدون معنا همیشه اوسیدونکي به وي، همیشه اوسیدونکي. ٹھیک شو. خالدون یعنی معنا چې همیشه به اوسیږي، خالد معنا د اوسیدونکي او خالدون معنا د ډیر اوسیدونکي. نو هغوی ټول به د اصحاب النار چې کوم دي که نه دوزخیان، دوی به ټول همیشه په دې دوزخ کې اوسیږي. نو مفسرین د جلالین شریف کې وایي ماکثون ابدا، همیشه به دوی اوسیږي، لا یفنون ولا یخرجون، نه به دوی بیا فنا کېږي یعنی مرګ به پرې راځي، او ولا یخرجون او نه به دوی د جهنم نه راوښکلی کېږي، همیشه به دوی په جهنم کې وي. جهنمیان به همیشه په جهنم کې وي، جنتیان به همیشه په جنت کې وي. جنتیان به کلم الله پاک د جنت نه وباسي، دوزخیان به کلم الله پاک د دوزخ نه وباسي. ٹھیک شو جی. نو دا زمونږ د نن ورځې ترجمه وه. د خالدون چې دی، خالدون دا د خالدون جمع ده، د خالدون یو ته وایي، او خالدون چې دي که نه دا خالدون، نو دا ډېرو ته وایي. ټیک شوه. امید دی تاسو په دې باندې پوه شوي. نو یو ځل بیا مونږ لفظي ترجمه کوو. فتلقا، نو بیا زده کړي آدم علیه السلام من ربه، د خپل رب نه، کلمات یو څو کلمې، فتابه نو الله توبه قبول کړه، فتابه نو الله توبه قبول کړه، علیه د هغه نه یعنی د آدم علیه السلام توبه. انه دلته کې وره یار دا کلمات معنا الله پاک ورته یو څو کلمې زده کړي. نو په 8مه سپاره کې سورې اعراف کې دي هغه کلمې دي، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ای زمونږ ربا، ظلمنا مونږ په خپل ځانونو ظلم وکړو، انفسنا مونږ په خپل ځانونو، ربنا ظلمنا انفسنا یا الله مونږ په خپل ځانونو ظلم وکړو، وان لم تغفر لنا که چېرته ته مونږه ونه بخې، وترحمنا او رحم دې را باندې ونه کړو، نو لنكونن من الخاسرين یقینا مونږ به د خسران والا شو، مونږ به د نقصان والا شو. ٹھیک شو. نو دغه کلمات دي
نو کلمات یو څو کلمې فتابه نو الله توبه قبول کړه علیه د هغه یعنی د آدم علیه السلام انه بشک الله تعالی هو التواب ډیر زیات توبه قبلونکی دی الرحیم او ډیر زیات مهربانه دی قلنا الله پاک فرمای مونږه او فرمایل اهبطوا تاسو ټول ښکته کوشئ تاسو ټول ځمکې ته کوشئ فی منها د دې جنت نه منها اي من الجنة د جنتنا جميعا طول فإما نكچرتا يأتينكم تاسو ته خامخاراشي تاسو لا خامخاراشي مني زما د طرفنا هدن سهدايت یعنی کتاب او رسول فمن نو چاچی تبعه تابعداري وکړه فرمان برداری وکړه خبره ومنله هدايه زما د هدایت یعنی زما د کتاب یا زما د رسول فلا خوف نو هس يربنوي عليهم په هغوی باندې ولا هم او نه به هغوی يحزنون غمجن وي نه به په هغوی څه یره وي او نه به هغوی باندې څه غم وي والذین او هغه خلق کوم چې کفروا انکار وکړو وکذبوا او هغوی دروغ وګڼل بآیاتنا زمونږ آیاتونه یعنی قرآن پاک آیاتونه یا د نبی علیه الصلاۃ والسلام معجزې اولئک هم هغوی دي اصحاب النار دوزخیان هم هغوی به فیها ای فی النار فیها فی النار په اور کې فی النار دا فیها په اصل کې دی فی النار هم هغوی به فیها په هغې کې یعنی په هغې اور کې خالدون همیشه اوسیدونکي وي همیشه به پکې اوسیږي نو امید دی تاسو په دې باندې پوه شوي دا زموږ د نن ورځې درس و ځان سره سکرین شاټ واخلئ او دغه بیا ځان سره کوشش وکئ چې بیاض ځان له واخلئ اخکته چې پکې کرښه ځایونه وي په هغې کې دا ځان سره لیکئ کمې نقطې وي ضروري هغه ځان سره لیکئ نو زموږ راتلونکي درس پر اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام